أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. सूरत बकरा द्वेम सिपारा 157 नंबर आयात। अल हज अशहुरुम मालूमात, हज द पारा मशहूर म्याश्ती दी। हज और उम्रा मख के आयात के जिक्र शु। अतिम्मुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा द अल्लाह द रजा द पारा पूरा के। द उम्रे द पारा खास वक़्त मुकर्रर न वे। काल के चकला यो बंदा उम्रा कोल ग्वाड़ी न हर वक्त कोलिशी और द हज खास रद चीज में पदक वक्त के ब्या उम्रा न बकई। न द उम्रे वक्त मुतय्यन न दे हर वक्त कोलिशी और द हज द पारा म्याश्ते मुकर्रर दी, वक्तुने मुकर्रर दी। और द इस्लाम नमक के हम और द इस्लाम शोरों के दो नपस हम द शवाल म्याश्दा ज़ी क़ैदा और लफ्ज़ ज़िल हज्जी दी। द हज एहराम द अशहुर हज न मख के तड़ल जायज न दी, यानी द शवाल न मख के द हज एहराम सोक तड़ी जायज न दी। द त्रिव इमामानो पनीज बांधे हज ओनशो और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई कि द शवाल न मख के द हज एहराम क्या तड़ले रे हज ओशो खुदाकार मकरूह को। अल हज अशहुरुम मालूमात, हज द पारा म्याश्ते मालूमी दी। यानी शवाल ज़ी क़ैदा ज़िल हज्जा दा द्रे म्याश्ती दी। पदे द्रेव के दा आखिरी म्याश रुम्बने लस वजीरी। फमन फरद फीहिन्न अल हज्ज फला रफसा वला फसूक वला जिदाल फिल हज्ज। ये पदीम म्याश के पजान बांधे हज फर्ज को न फला रफसा वला फसूक वला जिदाल फिल हज। हज की रफस फसूक और जिदाल बनवी द हज द एहराम तड़ल न पस तो मनफी आदाब और अहकाम बयानीगी। जिदे नबा हाजी से परहेज कई। यो लफज रफस ले दरफस माना
د خپلې بیبي سره د مباشرت خبرې اترې تر دې چې په ژبه باندې کلو خبرې پکې هم داخلي دي نو په حالت احرام کې به حاجي صاحب د دې خبرو نه پرهیز کوي. دویم د فسوق. نو فسوق یا فسق خروج عن طاعت الله ته وایي د الله د طاعت او تابعدارۍ نه وتل. نو دا لفظ د خپل عام معنی په اعتبار تمامو ګناهونو ته ور شامل دی او بعضې حضرات دې دی کې عامه معنا دا عقلي چې فسوق په احرام کې چې کومې خبرې منع دي ممنوعات احرام هغه ترې مراد دي یعنی کم کارونه چې په حالت د احرام کې ناجایز دي. بعضې څیزونه چې اصل کې خو ګناه نه وه خو د احرام په وجه ناجایز کېږي نو هغه شپږ دي. بعضې څیزونه حرام نه دي ګناه نه ده خو د احرام په وجه باندې ناجایز کېږي. نو اول د خپلې بیبي سره مباشرت کول ناجایز نه دي خو په حالت د احرام کې منې دي. دویم د اوچې ښکار کول د ځنګل ځناور ښکار کول په خپله ښکار کول یا بل ښکاري ته خول دا په حالت احرام کې منع دي. دریم ویښته یا نوکونه کټ کول. څلورم خوشبو لګول. دا څلور څیزونه نارینه زنانه دواړو دپاره حالت احرام کې ناجایز. دوه څیزونه نور دي. یو ګنډلې جامې اغوستل د سړو دپاره مني دي. ګنډلې جامې کمیز پرتوګ جیکټ بنین سیټر دا ګنډلې څیزونه سړی به نه استعمالوي او مخ او سر به نه پټوي. سړی به مخ او سر نه پټوي او زنانه به په مخ باندې کپړه نه اچوي. په حالت احرام کې مخ باندې به کپړه نه لګوي. دا شپږ څیزونه شو. خو دا په مخ باندې کپړه نه لګول بعضې خلک په دې ځای باندې تېروځي وایي زنانه په حالت د احرام کې به مخ نه پټوي یعنې کلو مخ به د سړو مخ کې ګرځي. دا مسله غلطه ده. زنانه به د پردو سړو نه حالت احرام کې ستر کوي. د مخ نه پټولو په مطلب بعضې خلک پوه نه شي یعنې په مخ به کپړه نه لګوي. دې لپاره به څه طریقه کېږي یو شډ والا ټوپی چت والا ټوپی به په سر کي او هغې چت د پاسه به یو کپړه وګنډي داسې چې لاره ورته ښکاري او د دې مخ چاته ښکاري نه نو د دې ستر هم وشو او په مخ یې کپړه هم نه ده لګېدلې. پردي خلک یې مخ نه ویني. دا شپږ څیزونه حالت احرام کې منع کړي شو. په دې کې لومړني چیز رفث د خپلې بیبي سره مباشرت وغیره اگر چې لفظ د فسوق کې دا هم داخل دی خو مخکې مستقل ذکر کړ چې په حالت د احرام کې د دې نه پرهیز کول زیات ضروري دي ځکه د دې نورو ممنوعاتو د احرام بدل او کفاره شته. خو که یو سړی د وقوف د عرفات نه مخکې خپلې بیبي سره مباشرت وکړي نو د دې کفاره نشته. په کفاره کار نه کېږي. په کفاره به کار نه شي. حج یې ونه شو یو اوښ به حلالوي یا غوا میخه به حلالوي او حج یې ونه شو راتلونکي کال له بیا حج کوي.
نو دا سیس خطرناکو دے مخ کے مستقل ذکر کر او پاک دے کہ اوخ علالول یو نیم لاکھ یا صدا پاسا یو نیم لاکھ روپے دا خدا عام پاکستانیانو دا مخارکی نو دیر زیاد پریز بکی چیزا کارو نشی نو فلا رفض مستقل بیانو شو ولا جدال دا جدال مانا جگڑا نو بعض مفسرین فرمائی وی دا دے کہ دا حج و دا احرام پا مناسبت باندے دا جدال مطلب دارے کہ زمانہ جاہلیت کے وقوف عرفات کے بعض خلق اختلاف کو چا بوی دا عرفات پا میدان کے وقت رول ضروری دی او چا بوی دا عرفات میدان کے وقت رول ضروری ندی عرفات تطلل ضروری دی و عرفات تطلل ضروری ندی یو دا اختلاف بخل کو دویم اختلاف بخل کو دا کو کہ حج با دا ذی الحجی پا میاش کے کو نو بازی بوی نا حج با پا ذی قیدہ کے کو یو با یوی ڈلیتا کافر و گمراہ وی او بل با بلی ڈلیتا گمراہ وی نو اللہ پاک ولا جدال فی الحج لفظ روڑو او دا جگڑ ختم کرلا کہ حق خبر دادا کہ دا عرفات پا میدان کے وقت رول فرض بھی بغیر دبی نبی حج نکی گی او پا مزدلفہ کے وقت رول واجب دی او حج با پا ذی الحجہ کی گی حج پا ذی قیدہ کی نبی دا جگڑ ختم شلی او بعض حضرات وہی کہ فسوق او جدال پدے دے کہ عام مانا باندے واخلا خپلو کہ بحاجان جنگ جگڑے نکل خصوصاً حالت احرام کے دا بسخت گناوی کی بھی جگڑے کی مبارک وقت مبارک ازمکہ دا صرف دا اللہ دا عبادت تپار حاجان تلی دی لبیک لبیک وی احرام دا دو سادری دا کفن مثال بندہ پا کفن کرے دا سے حال کے بندے فسوق فسق و فجور کارونا بکی جنگ جگڑے بکی دا سخت گناہ را جنگ جگڑے بنی ولا فسوق ولا جدال فی الحج دا گناہ کار بم نکی جگڑ بم نکی زمانہ دا حج او مقام دا حج کے دا سے حالات راضی کہ انسان پڑے خبروں کے مبتلا کی گی دیر وقت بھی سرے دا کور بہر وی نہ پتواف کی روانی بل کمزور بندت نمخ کی اغتلی نشی اور دے پتیل کے زان استل غواری نہ جانا بل تک کمزلو کی رتلونے نہ والے راکلے یو بندہ خو بل نسکم ویستا اخواشن لار را تپرید دتلونے لارا دی بند کردی نو پا حج کے بیا دا بیت اللہ پا خواہ پا تواب کے دا کمزوری نسکو باسو کنزلم و تکے دا کار مناسب نری نو تواب کی نارینو زنانم وی صفا مروا چیوی نو پاگے کے سعی را نارینہ زنانہ پچیوی دا عرفات میدان مزدلفہ کے منا کے پدے عظیم و اجتماعاتو کے نارینہ زنانہ گڑ وڑوی پدا سے حالاتو کے پل نفس قابو ساتل آسان کار مرے نمخ کے اللہ کے فلا رفس رفس تیرے ندا جائز مرے نارا پدا سے حال کے ولا فسوق نافرمانی من پر حج کے نکے دخپلو مرگرو سرا کزلی دے تنگ شنو یو بل سرستغ سپورے جنگ جگڑے دا بنکے دے دے کہ اللہ فرمائی ولا رفث ولا فسوق ولا جدال
دا د نفي الفاظ دي په حج کې دا چیزونه نشته مقصد په دې دی چې نهي ده یعنې دا مه کوئ نو داسې الله نه وایي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا رفث مه کوئ فسوق مه کوئ او جدال مه کوئ داسې نه وي وی نشته د دې خبرې گنجائش هم نشته په حج کې د دې خبرو گنجائش قدرې هم نشته د دې نه ځان وساتئ وما تفعلوا من خير يعلمه الله کم څیزونه چې منع دي د هغې ذکر الله او که ممنوعات د احرام بیان کړل نو آخر کې بیا هدایت ورکوي چې د حج د مبارکو ورځو کې د مقدسو مقاماتو کې صرف دا خبره نه ده چې د ګناه د کار نه ځان بچ کا بلکې د الله ذکر وکړه عبادت وکړه نیک کارونه وکړه دا غنیمت وګڼه دا موقع بیا کله کله یا به وي یا به نه وي الحج اشهر معلومات حج د پاره میاشتې معلومې دي شوال ذي قعده او لس ذي الحج فمن فرض فيهن الحج هغه چا چې ځان باندې په دې میاشتو کې حج فرض کړ بس هغه څوک فرض فيهن الحج په باندې حج فرض کړ دې میاشتو کې فلا رفث نو نشته دې رفث د مباشرت خبرې اترې ولا فسوق او نافرمانی د احرام خلاف کارونه ولا جدال او نه جنګ جګړې په الحج په حج کې وما تفعلوا من خير هغه څه چې تاسو کوئ د نیکۍ نه یعلمه الله الله ته د هغې علم دی نو هره نیکي چې کوې نو الله پاک ته علم دی د هغې به اجر او ثواب درکړي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا د ځان سره توخه واخلئ فإن خير الزاد التقوى پس بهترینه توخه تقوا ځان بچ کول د سوال نه دي بعضې خلک داسې وو چې هغوی به حج له تلل نه یو پیسه به هم ځان سره ناغشته د کوره وی اخر چېرته ځو د الله کور له ځو د الله میلمانه یو او څوک چې د چا ځای ته په میلمستیا روان وي نو ځان سره خوراک څښاک وړي څه چې د چا میلمه یې هغه وله انتظام کوي موږ د الله میلمانه یو او الله به راکوي او موږ متوکلین یو په الله توکل او بروسه ده نو تش طور به د کوره روان شو نو پخوا خو پیاده مزلې وې د کلي په کلي جماعت په جماعت کې به ورله خدای مو بخا موږ د خدای د کور میلمانه یو حج له روان که د چا د مخه څه کېږي نو موږ سره امداد وکړي د ځای په ځای به یې خیر غوښته سوال به یې کو نو الله وایي دا کار مه کوه په لاره سوالونه مه کوه د ځان سره توخه واخله نو دا متوکلین نو متاکلین په سوال یې خېټې مړولې چې نشې تلې پیسې نشته نو مه ځه او چې شته نو دا پیسې راواله ویې لګوه نو دا خیرمارو په لاره به یې خیر غوښته خلکو ته هم تکلیف ورکو ځان ته هم تکلیف ورکو نو د سفر حج دپاره ضروري سامان به اخلې توکل دې ته وایي چې اسباب برابر کا او بیا یقین په اسبابو مه کوه په الله وکړه وتزودوا د ځان سره توخه واخلئ فإن خير الزاد التقوى پس بهترینه توخه تقوا ځان بچ کول د سوال نه دي واتقون يا أولي الألباب واتقون خاص زمان او یریږئ یا أولي الألباب اے خاوندانو د عقل
लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम। ज़माने जाहिलियत के अरबों इबादत और मामलात के किस्म किस्म नखरे करे हुए द इबादत और द मामलात का शक्ल बिल्कुल बदल करो। खेल तमाशा द इबादत न जोड़ शे हुआ दक शान से अफ़आल हज पदी के बेहूदगी देर रागले हुआ द मिना अजीम इज्तिमा के खास खास बाजारों में बलगेदल नुमाइश बकेदो तिजारती काफिले बगी बख्पल तिजारत और शोहरत ला जोर वर करो इश्तिहारात बो शिकल इस्लाम रागे मुसलमानों बांधे हज फरज शो दग बेहुदा रस्मुना दागे जिरले ओ इस्तिला सहाबे किराम द अल्लाह रज़ा द पैगंबर अलैहिस्सलाम पर तालीमात बांधे जाने कुर्बानी को अभी तदा ख्याल रागे कि अय्याम हज की तिजारत कवल मजदूरी कवल गजा कवल दा द जाहिलियत द जमाने पैदावार दे इस्लाम बदा मना करी हुई। यो साहिब रागे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा था और सवाल से कई जमन पेशा दादा कि उखानो बांधे मजदूरी के उखलक पे उड़ू रोड़ू न बांधे बंदे जमन न उखवाखली पकड़े बांधे न मंगा के खपड़ी उखानो सरजू ज्यादा व सर रवानियू कलमंगम स्वारशू और स्वरले पर उखबाने स्वररा अब ये हज कई मंगम हज कऊ जमन हज की गयो कन की मन खो मजदूरे लरावत ली न हज लला शो हज कुन बिया लकदे वक्त सड़ी सरा मोटर ले और पकिन में नाता और पास तो मुजदलिफे तो स्वरले उड़ी और उड़ी स्वरली कई टेक्सी व सरा रे मदे वही चीजों को आजान ओरम रोरम हुजुम फमिना के पातिशम पाराफात के पातिशम मुजदलिफा के पातिशम और हज अहकाम को मदे मोटर ले मजदूरे सर जमा हज की अब्दुल्ला इब्न उमर न के दा तपोस ओशो नागो फरमाई वीर पैगंबर अलैहिस्सलाम खिदमत की उसने जमा मख के हाजिर शो और दक्का सवाल पैगंबर अलैहिस्सलाम ने करे दी कम सवाल की तम्मा न के ये पैगंबर अलैहिस्सलाम दगा वक्त जवाब वर न को तरदे चला आयात नाजिल शो लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम निश्चर पतासो बांधी गुना अन तब्तगू चितासो तलब के फज़लन मिन रब्बिकुम फजल दरब से मजदूरी हज सही रे मदद आयात मतलब दारे कदा हज पर दौरान के अगश्तल खरसवल मजदूरी सुबह की उपाधि के गटो कला न पदी की गुना निश्ता अलबत्ता काफिरानो चे द हज ना द तिजारत यो मंडे जोड़ करवा द नुमाइश यो जे जोड़ करो दावी इस्लाह दो लफ्ज की योदा के सगटी न फज़लन मिन रब्बिकुम दा दखल रब फजल उगमा और शुक्र गुजार शाह और सरमाया गटल दा बड़े असर गरज और मकसद नहीं फज़लन मिन रब्बिकुम की देते इशारा शुला जब ला जुनाह अलैकुम पता से गुना निश्ता इशारत दी तरह कति मजदूरे नदिम फरीज कुनदा ढेर बेहतर रहा इखलास कामिल के लिए फरक रानिशी उस दबे मसले हकीकत पर शरीयत के सरे जे सड़े मजदूरिन के यो हजम कई मजदूरिन के यो अमरम कई कदे यो सड़ी नियत पर असल की दुनिया का चलवी मजदूरी असल मकसद हुई और जिम्नन वसर हजम कई न दा इखलास न खिलाफ दा द हज सवाबे कम दे या द दुनिया दा मजदूरी और तिजारत मकसद दे
او حج مقصد ته دواره مساوي دي نو د دې سړي اخلاص کامل نه دی د حج ثواب یې پوره نه کېږي په حج کې کوم برکات حاصلېږي هغه ورته نه حاصلېږي او درېم که اصل نیت یې د حج وي د حج په شوق کې راوتلی دی خو د کور خرچه نه برابرېږي او د حج خرچه نه برابرېږي غریب دی نو څه معمولي غوندې تجارت او مزدوري کوي چې د حج احکامو کې راته رکاوټ رانشي نو دا د اخلاص منافي نه دي خو د حج په دې 5 ورځو کې د مزدوري نه کوي خادمینو کې خلک روان دي اصل غرض یې دا وي چې زه د بیت الله حج لزما خو غریب یم باقاعده تللی نه شمه نو خادمینو کې چې لاړ شم نو د بیت الله خدمت دام عبادت دی خدمت به مو کومه حج به مو کومه او خرچه نشته نو خرچه به ملو شي راته نو اصل غرض یې حج کول وي او د بیت الله خدمت وي دا پیسې پکې زیاتي انعام دی او که اصل غرض یې دا وي چې پیسې به راکړي خدمت کوم یا نه کومه حج کوم یا نه کومه خو د هغې ځای پیسې ښې دي نو که په دې نیت څوک وي نو د حج ثواب به ونشي په دغې بل نیت لاړ شي چې اصل غرض مې حج کول دی د بیت الله خدمت کول دی حج یې وشو زیاتي پیسې یې مروړلې عمرو له خلک ځي او بیا هلته مزدورۍ ته پاتې کېږي نو د دغې خلکو خو په عربو کې مزدوري کول غرض وي چې د عمرې په نوم لاړ شم بیا به هلته چې ته پټ شم او مزدوري به کوم نه په کلونو هلته پراتې د دغې خلکو نیت خالص د مزدورۍ دپاره دی ضمناً به ورسره حج م وکړم او عمره به م وکړم انما الاعمال بالنیات د ټولو عملونو دار و مدار په نیت دی د چا په نیت کې چې اخلاص و دنیا هم کېږي او آخرت هم کېږي او حج او عمره هم کېږي او پیسې هم کېږي او چې نیت کې اخلاص وي نو پیسې کېږي او ثواب یې نه کېږي لیس علیکم جناح نشته دی په تاسو باندې ګناه ان تبتغوا فضلا من ربکم چې تاسو طلب کې فضل د رب مزدوري وکړئ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات د عرفات نه چې واپس راځئ فاذكروا الله نو الله یاد کې عند المشعر الحرام د مشعر الحرام سره مشعر الحرام مزدلفې ته وایي واذکروه کما هداکم الله یادوي څنګه چې درته الله هدایت کړی دی وان کنتم من قبله لمن الضالین اگر چې مخکې د دې نه تاسو ناپوهه وئ عرفات میدان دی او په هغې څلورو واړو طرفو ته بورډونه لګېدلي دي په یو طرف دننه لیکلي چې دا د عرفات دننه میدان دی د بل طرف ته یې لیکلي چې دا میدان د عرفات نه بهر دی نو په دغې بورډونو دننه د عرفات میدان دی حاجیان دغې میدان ته ځي د زوال نه پس تر ماښامه پورې قیام کوي دا اهمترین فرض دی که د عرفات میدان ته یو حاجي صاحب لاړ نړه د حج ونه شو بعضې خلک سوري لټوي هلته پلونه وغیره وي او د عرفات د میدان نه هغه بهر وي خو دې سوري له لار شي ټوله ورځ هلته تېره کړي هسې چې راشي نو پاکستان کې ورته خلک حاجي صاحب وایي خو دې حاجي نه دی ځکه د عرفات میدان کې ته وخت نه دی تېر کړی او عرفات میدان کې وخت تېرول فرض و فرض یې ونه که حج ونه شو مشعر الحرام
مشعر الحرام دا د یو غر نوم دی په مزدلفه کې واقع دی د مشعر معنا علامه او د حرام معنا محترم او مقدس یعنی دا غر یو مقدس مقام کې دی او دې چاپېره میدان ته مزدلفه وایي نو په دې مزدلفه کې شپه تېرول د ماښام او د ماسخوتن دواړه مونځونه په یو وخت کې کول واجب دي خدای هم حج له بوځه نو تاسو به ووینئ چې د عرفات نه واپس راغی نو په لاره د ماښام دا مونځ خلک کوي دا ټول مونځونه غلط کوي په لاره د ماښام مونځ نه کېږي مزدلفې میدان ته راشه نو مزدلفه کې به د ماښام مونځ کې که ماسخوتن وي نیمه شپه وي هم قضا نه دی دا د دغې ورځې او د دغې ځای خصوصیت دی نو د ماښام مونځ به مزدلفه کې هر وخت چې راورسېدي په لاره مونځ مه کوه واذکروه کما هداکم الله یادوي څنګه چې درته الله هدایت کړی دی د ذکر طریقه الله ښولې ده نو په خپل رای او په خپل قیاس به الله نه یادوي قیاس خو دا وایي چې د ماښام مونځ په خپل ټیم لاره کې وکړه او د ماسخوتن مونځ په خپل ټیم بیا وکړه خو الله ته محبوبه دا خبره ده چې په لاره د ماښام مونځ مه کوه مزدلفې ته ورسه واذکروه کما هداکم په دې ځای کې یو مسله اصولي راوځي هغه دا چې ذکر د خدای او عبادت چې دی نو دې کې انسان خود مختاره نه دی چې څنګه ذکر کوي او په کومه طریقه کوي نو کوي بلکې ذکر د الله او عبادت لپاره خاص آداب دي د هغې موافق چې کوي نو دا عبادت دی که د هغې خلاف دی او که دا جایز نه دی نو عبادت دی نه کمې زیاتې مخکېوالی رستوالی که دا د ځانه کوي نو عبادت دی قبول نه دی نفلي عبادات او خیر خیرات دې کې بعضې خلک بلا دلیل شرعي د ځانه څه خصوصیات او اضافې کوي او بیا د هغې پابندي ضروري ګڼي حالانکه الله او رسول هغه ضروري کړي نه وي بیا د دغې کارونه نه کولو ته خطا وایي او چې څوک یې نه کوي هغه ته ملامتیا وایي دا غلطي ده نو د جاهلیت د زمانې د خلکو په شان په خپله خوښه عبادتونه مه کوه هغه عبادت وکړه کوم چې درته الله چل ښولی دی واذکروه کما هداکم یادوئ الله لره څنګه چې الله درته هدایت کړی دی وإن كنتم من قبله لمن الضالين اگر چې تاسو مخکې د دې نه ناخبره وئ اسلامي احکام راتلو نه مخکې ناخبره وئ ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله قریش مکه هغوی به وی موږ د بیت الله مجاور متولیان خادمان یو او په ټولو عربو زموږ اقتدار دی نو موږ به عرفات ته نځو مزدلفه کې به وخت تېرو نو مزدلفه کې لار کې به پاتې شو نو شریعت دا خبره نامنظور کړله که ته هر څوک هر څومره حیثیت دی خو ته به عرفات میدان ته ځې دا د دوی د غرور او د تکبر یو علامه او موږ خاص خلک یو موږ خو بخوا نه ځو نو دې ځای کې الله پاک د تمامې دنیا د انسانانو مساوات ښیي چې د تمامې دنیا انسانان د هر ځای کې وي چې حج له راغلی دی به عرفات ته د ټولو سره یو شان دي په منا کې به د جاهلیت په زمانه کې دا خلک راجمع شو منا کې مزدلفه کې عرفات کې مجلسونه به یې جوړ کړل او ګپې شپې به یې لګولې ډېر پخوا پېښور ته دې قصهخانې ته چې به خلک رالل نو ټوله شپه به ناست وو او قصې به یې کولې دا قصو په وجه باندې قصهخانې نوم شو د هغې ځای
مسافرو قافله براتلو دغه ځای کې به دمه کوله او د شپې به قصې کولو نه قصه خانه شوه دقه شانتې د جاهلیت په زمانه کې عرفات مزدلفه او منا دې کې چې به دا حاجیان را جمع شو قیام به کو مجلسونه به جوړ کړ مشاعره به پکې کېده د خپل پلار نیکه فخر به پکې کو زما نیکه داسې او قرو نیکه مې داسې او هغه به دا کارنامه کول او دا کار د الله ذکر پکې نو قصې وې مجلسونه او د خپل پلار نیکه کارنامې او په هغې باندې به فخر کو دا فضل باس الله پاک ختم که پلار نیکه مه یادوه د فخر چیزونه مه یادوه خپل الله یادوه ته راغلی خپل وطن دې پرېښی دی خپل بال بچ دې پرېښي دي دنیا دولت دې لګولی دی د الله د رضا لپاره نو دې ځای کې د پلار نیکه فخرونه دې پرېږده دا فضل اجتماع دې ختمه که او د الله په ذکر کې شروع شه پلار مه یادوه چې زما پلار دومره مړنی و نیکه مې داسې مړنی و ماشوم چې په خبرو شروع کوي نو بابا بابا ورته خلک ښایي پښتو کې وی وایه بابا نو دې خلق وځي بابا بابا وایي د عربو ماشوم چې به خلق وځوله نو هغه به اب پلار ته وایي نو الله وی اب مه وایه رب یاد کا اب دې پرېږده د ماشوم دا خیالي چې زما لپاره دا خوراک څښاک پیزار جامې پیسې چې څه دي نو دا مې د دې پلار اختیار کې دې راوړي زما کار پوره کوي نو دا خبره پرېږده اب پرېږده رب یاد کا دا ټول حاجتونه دله رب پوره کوي پلار نیکه مه یادوه ثم افیضوا من حیث افاض الناس بیا واپس شئ تاسو د هغې ځای نه چې واپس کېږي خلک یعنې د عرفات د میدان نه واپس شئ واستغفر الله او بخنه وغواړئ د الله نه ان الله غفور رحیم بېشک الله پاک بخونکی او مهربان دی فاذا قضیتم مناسککم هر کله چې پوره کړئ تاسو هغه مناسک د حج افعال د حج پوره کړئ فاذکروا الله یادوئ الله لره كذكركم آباءكم فشانت د یادولو ستاسو باباګانو خپل پلار نیکه یادې نو د هغې په خپل رب یاد کې اب مه یادوه رب یادوه او اشد ذکرا یا د هغې نه زیات الله یاد کې فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا زمان جاهلیت کې هم اوس هم شته دی چې بعضې حاجیان لاړ شي نو د عرفات میدان کې هم یا الله مال راکا منا کې هم د شپې په مزدلفه کې هم خدایه مال راکا چې د بیت الله طواف کوي نو هم مال راکا نو حجر اسود سره ودرېږي نو هم مال خدای دنیا ربنا آتنا فی الدنیا یا الله دنیا کې دنیا راکا دا سوال لیکنه دی د حجر اسود په خوا کې یو حاجي صاحب ولاړ هغه سدانې مرزقن غوندې جوړ کړی او ډېر په عاجزۍ وي یا الله چې پاکستان ته لاړ شم چې د روڼو دوکانونه مې د سرو زرو ډکي د سرو زرو ډک دقه سوال یې صفا مروه سره چې سعی شروع کېږي بیت الله صاحب مخ کړی یو حاجي صاحب لګیا دی په زارۍ د الله نه غواړي یا الله د عثمان غني د خزانو نه راکړي د عثمان غني د خزانو نه نه ولې د خدای خزانې خلاصې شو د الله نه غواړه دنیا او آخرت دواړه غواړه داسې مه کوه چې بس دې لیکن مال غواړې ومن الناس من یقول بعض عجان داسې دی وایي ربنا آتنا فی الدنیا یا الله موږ له په دنیا کې دنیا راکړې حسنه ورسره نه وي په دنیا کې دنیا راکړې وما له فی الآخرة من خلاق الله وایي نه به یې د دپاره په آخرت کې هېڅ برخه هیڅ بم د دپاره نی آخرت کې د دپاره هیڅ شی نشته